मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मुल्तान से लाया है जानवर बेचने के लिए। पिछले साल से जो है ना 50,000 ज़्यादा रेट डिमांड है। लोग आ रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं। और कोई कहता है महंगाई है, कोई कहता है ठीक है, कोई ले जाता है। वैसे महंगाई के हवाले से बताइए, क्यों महंगी है इस दफा फिर? फिर ये जो है ना जानवर महंगा मिलता है उधर से भी हमको, हम भी खरीद के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानो मोहम्मद दाऊद دی دلته مونږ دی منډې ته راغلی یو، چونکې ریټ وغیره هم ډېر سیوا دي او مال هم ډېر زیات مال زیات دی او ګاهک نشته دی. نو چونکې ریټ ډېر سیوا دی، دې د وجې خلک لکه ځي راځي نه. نو بس دا حالات دي د منډې چې یار دې ځل لکه مهنګایي ډېره زیاته ده نورو په نسبت. تاسو دلته مختلف ځناورو په څه ویل ریټونو حوالې سره؟ یاره ریټ دې ځل ډېر زیات دی بنسبت اخ کال، لکه دې ځل خو بیخي ریټ سیوا دی. خپل تعارف په کوم ډول تعلق دي؟ څنګه منډې څنګه روانه ریټونه موږ ته وایي تفصیلي لري کاغذ؟ زمانو فارمر دی او سیګه مده د لزات روډ باندې کوم د چوک نه لګ مخ کې او ریټونو حواله سره دا وایو چې سخت کال چې نو ګران دی، تیر کال گزارې کوله او باقي چې نو بس د خلکو واخره نو روسته کال کم ریټ کې جانور واغوس پسو دي یاره چې مخکې په دوه نو اوس یې نو په درې دی نو ډېر ګران شوي دي اوس. څه پیغام به ورکړي خلکو ته چې وایي د منډې حوالې سره څه فرق شته؟ ځکه چې منډې خو څلور طرف ته لګېدلې دي. بالکل څه دلته څه ریټ کې فرق دی نورو منډو په نسبت؟ د نورو منډیانو په نسبت باندې چې دی دلته لږ زما اسانه کېږي او هلته چې دی نو لکه دا کولاو ځای دی، هلته رش ډېر زیات وي، دلته رش مش دومره نه وي، نو سړی په سهولت باندې شی والي ولاړ شي. हाँ